الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. دا صورت زلزال ده دی کے بیان دا سدے دا بیان دا احوال دا قیامت صورت بینہ کے جزا دا کفارو او دا مومنینو اللہ تعالی ذکر کرلا. جزا د کفار او د مؤمنینو الله ذکر کړل او په دې صورت زلزال کې محل د جزا ذکر کړي. محل د جزا څه دی؟ ورځ د قیامت. دا ربط شو په مابین د څه کې د دواړو صورتونو. او نو الله جل شانو فرمایي اذا زلزلت الارض زلزالها، هر کله چې زلزلہ وشي پزماکه باندې په زلزلې د دې سره پاول شپېلې باندې پاول شپېلې باندې په ځمکه زلزلہ شروع شي. واخرجت الارض اثقالها، راو بغورځي د ځمکه بوجونه خپل، ځمکه بخپل بوجونه راتاو. کم بوج یا د خزانه د سرو زرو د سپینو زرو دا به د ځمکه راوغورځي. د ځمکه به درې ځلې خزانه راوغورځي. ښه درې ځلې. یو ځلې خزانه به راغورځي د دجال په وخت. د څه په وخت کې؟ دجال په وخت کې چې چا د دجال سره مینه پیدا شي، د بیزې نه به چې کم دی نه میخه جوړه شي، د میخې نه به چې کم دی نو څه یو میخه به د دې ټول تورو سک دپاره پوره کېږي. خیال کې راله. دا نه دغه خزانې په څه کم وخت کې دي؟ د دجال په وخت کې. بله خزانه به د عیسی علیه السلام په زمانه کې خلقو به دا جولې ډکې کړي د سرو زرو د سپینو زرو. او غریب به ګوري چې مونږ ولا څه ورکړلې؟ زکات ورکړلې. غریب به ورته نه میلاوي. او درېیمې خزانې هغه به د شپېلۍ نه وروستو. د کومې شپېلۍ؟ دا خیال کې راله د اولې شپېلۍ نه چې کله دا مخلوق چې کوم دی نه دا فنا شي. خیال کې راله دا غالبا دلته دویمه شپېلۍ ده. د دویمې شپېلۍ نه زلزلہ خو په اوله شپېلۍ کې کېږي، خو په دویمه شپېلۍ باندې بیا زلزلہ ده. دا مخلوق به چې کوم دی نه دا به څه شي؟ دا به د دې قبرونو نه راوځي. د دې په دې آیات کې چې کوم ذکر شوی ده د دې نه مراد دویمه شپېلۍ ده. واخرجت الارض اثقالها، راو بغورځي د ځمکه هغه بوجونه خپل. او د اثقالو نه مراد دا مړي دي. مړي به د ځمکه راوغورځي. په دې کې که دننه غویان دي او که بیزې دي او که میخې دي اب هم ژوندی شي. ټول د سا خاوندان چې دنیا کې سا راوړي هغه به ژوندي شي. وقال الانسان، وای به دا انسان ما لها، د ځمکې له څه چل شوی دی؟ د ځمکې له څه چل شوی دی؟ دی خو هر څه راوغورځول. یومئذ په دغه ورځ باندې تحدث اخبارها، دا به بیانوي حالات خپله. ځمکه به خبرې کوي، د ځمکې نه به اوازونه راځي. چا چې په دې ځمکه څه عمل کړی د نیکۍ او که د بدۍ، دا ځمکه به پې شهادت کوي. د دې وجه نه زما یو شاګرد دی، هغه هر کال حج لځي او خبره یې کوله وی د حرم شریف کې په مطاف کې دا څومره ګټې چې دي په دې کې به یو ګټه زمانه نه پاتې شوي چې ما پې سجده نه کوي. په دې کې به یو ګټه نه پاتې شي چې ما پې سجده نه کوي. هغه داسې ګرځي، کله دلته سجده کوي کله دالته کوي. وایي چې دا بیا په ورځ باندې د قیامت باندې زما دپاره شهادت کوي. دغه یومئذ تحدث اخبارها. پنځه قسمه چې کوم دی نه ګواهان دي که نه؟ پنځه قسمه پنځه قسمه نه دي، اووه قسمه ګواهان. اووه قسمه ګواهان دي. یو الله گواه دی. اب په اعمالو باندې څه کوي؟ گواهی کوي. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. یو الله گواه دی. فرشتي گواه دي، دا هم په اعمالو باندې گواهی کوي. معها سائق و شهید، الله فرمایي معها سائق و شهید. خیال کرا لک. او انبیاء علیهم السلام هغه په خپل امتونو به گواهی کوي. څنګه چې الله فرمایي وجئنا من كل امه بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وجئنا من كل امه بشهید
د هر امت نه به ګواه را پیدا شي چې هغه پیغمبر نه. دا دریم شهادت دی چې انبیا به شهادت کوي. څلورم شهادت سید الانبیا به شهادت کوي، نبی علیه السلام. څنګه چې الله فرمایي وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا. دا څلور. پنځم چې کوم دی نه ګواه هغه څوک دی؟ خیال کراله امت محمدی صلی الله علیه وسلم دا به گواهی کوي. څنګه چې الله فرمایي وتكونوا شهداء علی الناس، تاسو به په نور امتونو باندې د آخري امت په مخکنو ټولو امتونو باندې گواهی کوي. دغه پنځم چې کوم دی نه شاهد. شپږم شاهد اندامونه به شهادت کوي په انسان باندې. چا چې څه عمل کړي اندامونه به په گواهی کوي. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. دا د اندامونو شهادت. او د ازمکه بم شهادت کوي په خپل څه باندې، په خپل عاملینو باندې. څنګه چې الله فرمایي یومئذ تحدث اخبارها، په دغه ورځ باندې به د ازمکه شهادت کوي چا چې په څه عمل کړي. بأن ربک وحالها، په سبب د دې چې رب تا ته وحی کړي. ستا رب چې دی هغه به د ازمکې ته وحی کړي، د ازمکې ته به حکم کړي چې ته وکړه شهادت. یومئذ په دغه ورځ باندې یصدر الناس اشتاتا، دا خلق به واپس شي د میدان د حشر نه اشتاتن ډلې. د میدان د حشر نه به دا خلق روان شي موقف ته، کم ځای کې چې د الله تعالی سره ملاقات کیږي. لیوروا اعمالهم، چې دې ته وښودلی شي اعمال د دی. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرا، چا چې عمل د نیکۍ کړی د خیر دی به ویني. ومن یعمل مثقال ذره، چا چې عمل په اندازه د یو ذرې باندې کړی شرا د بدی یراهو، دغه انجام به ویني، دغه انجام به هم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا سورت عادیات کې په سورت زلزال کې هغه کوم بیان د بعث بعد الموت، او په سورت عادیات کې په دې کوم بیان د څه دی د بعث بعد الموت، د بعث بعد الموت. والعادیات زما د قسمی پاغه اسونو باندې چې منډي وهي. زما د قسمی پاغه اسونو باندې چې د جهاد لپاره منډي وهي. ذبحن پدا چې حال کې چخاناره کوي. ذبح څه ته ویل شي؟ د دې خېټه نه چې کوم आवाज د خاناري راوځي دغه ته ذبح ویل شي. فالموریات زما د قسمی پاغه اسونو باندې چې ور بلون کې دي. پاغه اسونه د زما قسمی چې ور بلای، پس باندې ور بلای په دې ګټو باندې چې کله په دې څنګه په دې شغلنا او څنګه د ځمکه کې رواني او د اسوي او دا ګټي جنگيږي نه د ور شغلې ته نه خي. نه زما د قسمی په دغه اسونو باندې چې دا ور بلای پس باندې په ګټو باندې قدحن په ور بلولو سره. فالمغیرات صبحا، زما د قسمی په هغه اسونو باندې المغیرات چې حمله کوونکي صبحا په وخت د سار کې د کافر په کلی باندې ورشي د سار په وخت کې او دا چې کم دین دا حمله پیو. فاثر نبی نقعا، اوچته کی په دغه حمله سره نقعا گرد و غبار لرا. گرد و غبار دا دوړي د دې د خپونه خيږي او په دشمن باندې حمله کوي. او وسط نبی جماع، او مینس کې نه نوځي په دغه حمله سره د څه د چا په منځ کې نه نوځي، د دشمن په منځ. دغه سونه د دشمن په منځ کې نه نوځي او د توري او د غشو او چې کوم د نيزو حمله وکي. په دغه اسونو چې دغه اسونه دومره مشرف دي چې الله په قسم کوي هغه مجاهدین به څومره مشرف دي، دا غیب الله سره څومره مقام. ان الانسان لربه لکنود، بشک انسان چې دی د خپل رب د پاره ناشکر دی. انسان د الله تعالی ناشکری کوي. وانه علی ذلک، او بشک دا انسان چې دی علی ذلک په خپل ناشکری باندې لشهید گواه دی، په خپل ناشکری باندې په خپل گواه دی. وانه لحب الخير، دا انسان د پاره د محبت د دنیا لشدید ډیر سخت دی.
د دنیا سره ډېر سخت محبت دا انسان د محبت ته مال د پاره څه دی ډېر سخت خیال کې راغله د دنیا محبت دا خیال کې راغله دا خیر هم دی خو چې د دین د پاره او د دنیا محبت چې د دنیا د پاره دغه بیا مذموم دی دغه بیا قبیح دی افلا يعلم اذا بوسر آیا علم نشته دی انسان ته اذا بوسر ما فی القبور کله چې راوچت شي هغه څه چې په قبرونو کې دي کله چې دا انسانان د دې قبرونو نه راپاسي وحصل او ظاهر شي ما هغه رازونه په صدور چې په سینو کې دي د دې سینو دا رازونه دا بظاهر شي کچا غیبتونه کړي کچا غلاګانې کړي کچا چې کم دینه ست قسم ګناهونه کړي هغه د سینو د زړونو هغه رازونه بس شي هغه بظاهر شي ان ربهم بشک رب د دې انسانانو چې دي بهم په دې انسانانو باندې یوم اذن په دغه ورځ د قیامت لا خبير الله په سره خبردار دی د دې هیڅ یو راز د الله نه پټ نه دی ځکه خبير څه ته ویلی شي عالم د باطن ته او شهید څه ته وایي عالم د ظاهر ته او علیم عام علیم څه دی بسم الله الرحمن الرحیم دا سورته قارعه ده څنګه چې په سورته عادیات کې بیان د معاقبت په دې سورته قارعه کې بیان د څه ده د عاقبت او د انجام د انسان القارعه ما القارعه هغه ورځ ټکون کې چې دا مال قارعه صدا عظیم الشان د غورس ټکون کې ټکون کې څنګه زړونه بټاکای ولی چې کله دا شپېلې شروع شي د اسرافیل علیه السلام دا دغه اثر به اول اثر به پسې پزړونو باندې زړونه به بهوش شي زړونه به شي بهوش شي وما دراک څه خبر کړي تعالی را مال قارعه چې صدا غورس ټکون کې صدا غورس ټکون کې چې زړونه بټاکای یوم دا غورس دا یکون الناس کالفراش چې شی به تمام انسانان پشان د مولا خان پشان د څو پشان د فراش دې دغه ته ویلې شي ورورکوت د انسانان په میدان د حشر کې لکه د ورورکو په یوا په بل منډه وهي المبسوس هغه ورورکی المبسوط چې فارواري طرف په معلوم نه چې کم طرف ته منډه وهي د ناشنا میدان به ناشنا ځای به نه څوک په مخ کې دی څوک په شا دی څوک به یو طرف ته څوک بل طرف خلق به ټول صحیح په استراب په پریشانی کې وتكون الجبال شبغرنا كالعهن المنفوش پشان دغه وړی المنفوش او چاغه او دلی شي کوم وړی چې وو دلی شي او زره زره شي دغه شان د غرونه بس شي دا به زره زره شي په دغه شپېلې باندې فاما من ثقلت موازینو او د چا عملونه چې هغه درانه شي موازین جمع د میزان جمع د میزان خیال کړه دینه معلومیږي چې د هر عمل بزان ځان لا طول وي د منځونو ځان لا د روجو ځان لا د چا روجې به ډېرې درنې وي د چاغه بسوي درمیاني وي د چاغه به ډېرې سپکي غیبتونه به پکې کړي دروغ به پکې ویلي ګناهونه به پکې کړي هغه روجې به ډېرې سپکي وي د چا اعمال چې درانه شي فهو فی عیشة راضیه دی به په خوشحالۍ دی به په هغه ژوند د خوشحالۍ کې وي په ژوند د خوشحالۍ واما من خفت موازینه د چا طولونه چې سپک شي فامه هاویه د زاید اراده چې د هاویتون هغه کنده د جهنم ده د چا عملونه چې به انتها سپک شي دغه بیا په معنا د مقصود سره د مور د فارسی مقصود اما یا قصو اراده ته ویل شي نه مقصود د چې دی مقصود د بسې حاویه هغه کنده به وي چې هغه غورځول کوي حاویه هغه کنده او هغه کمر ته وي او یا زره فاصله دا د جهنم دغه کنده د ځای د مقصود بسې دغه کنده وما دراک سشي خبر کړي تعالی را ما هيا چې صد دغه کنده نارون حامیه دغه ور دی چې ډیر ګرم دی نور جهنم د دینه سواری پناه
دا سورۃ تکاثر ده